ان گورنر د وفاق نماینده وي هغه چې موږ ګورو ان په دیر کې یو کانفرنس کې شریک وو د وفاق خلاف ان د ټیکسونو نفاذ خلاف دا شان د مختلف سیاسي پروګرامونو کې هغه موجود وي او د وفاق خلاف خبره کوي دي ته ان قانوني تور باندې یا آئینی تور باندې ته په کوم نظر ګوري مهرباني او دې کې بالکل څه شک نشته چې ما تیر ځلې هم پارټي او سیاست نه بالاتر خواست مې کړی و چې زموږ کوم نمایندګان دلته پی ایم ایل این او پیپل پارټي سره تعلق دی او موږ ډیپټي پرایم منسټر سره کال مخکې یو میټینګ شوی چې ما ویلي چې تاسو موږ ولې نظر انداز کوئ موږ څه ګناه کړې ده ما ورته سولوشن پرایم منسټر ما کې ناسو دام ورکو چې تاسو بجلی نظام را لټی کړئ تاسو چې بل خبر وکړه نو تاسو ته هغه کې بفایدې آی ایم ایف ته بفایدې ما د سلسله کې آی ایم ایف ته خطلی کړو دا خبرې چې کیږي رورا نو دلته خلک راشي نه پوهیږم چې یو خبره کیږي بل خبره کیږي تاسو خو دا گورنر صاحب نه معلومات کوئ خو کم از کم دا خبره یاد ساتئ چې د ټیکسیشن کم نظام دی چې کم لګېدلې دی کم چې آی ایم ایف په هدایاتو باندې دی دا ټیکسیشن دلته کوي نو هغه باندې آی ایم ایف ته هغه باندې پاکستان ته هغه باندې ټول نه زیات پونډه نقصان رسی دویمه زه دا وایم چې دې کې ټیکسیشن نظام چې کم دی نو آلته به صحیح چې چېرته ستا کاروبار دی ستا یو چینل دی تا باندې اوس 30-40% ټیکس وي ته به نور څه هغه به کې نو تاسو راشئ کښېنئ دا شی به وګورو پښتونخوا ته خو پکار دی چې یو امیونټي حاصلي مونږ خو دا ټول عمر جنګ کې لګیا یو د پاکستان دپاره او مونږ ته چې څومره زموږ حق وي پکار دی زیات ته میلو شي او زه دا مطالبه هم کوم چې څوک راځي نو اول زموږ دا مطالبه پاتې شو چې امن راولئ تاسو وګورئ معیشت چېرته وزیر اعلی په ورور باندې نوید افریدي باندې ډېرې تنقید کېږي چې هغه معاملات سرکاري معاملات کې ګوتې دې ته په کوم نظر ګوري یاره جی دا ما بجټ کې هم خبره کړې چې دا یو میوزیکل چیر دی یو سړی راشي وزیر اعلی تاسو شپږ میاشتې راشي بل هغه راشي فیصلې څوک هغه کوي دلته زموږ ایم پی ایګان دي پی ټي آی کې ایم این ایګان دي دا زما خبره نه ده دا په خپله پاسدلي دي چې کله د دې وفاقي او صوبایي حکومتو زموږ خبره چا نه منله دې که خبره مو کې نو څوک د دې جایزه خبره نه مني هغه پدې چې دې ته پته ده چې د دې خپل څه عوامي حیثیت اډو شته نه هغه عمران خان چې کله وزیر اعظم هغه ټایم هم دې سره دا سلوک پکېدو نو اوس لګیا دي کوي دی د دې خپل خلک دا خبره کوي لګیا دي هغه تاسو سابق وزیر اعلی رالو وایي مجھے ان چیزوں کا احساس ہے نو دا ته اوس احساس رالو ته خو وایي چې زه څلور ځلې حکومت کې پاتې شوم بجټس مې جوړ کړي دي نو تا اوس چې تا نمبر رالو تاسو دې باندې او بله خبره زه د پی ټي آی ورکرانو نه او سپورټرانو نه کوم چې زه نه پوهېږم چې هغه څه شي نه یېري تپوس کو نو عمران خان کی رہائی کے لیے نو عمران خان سره ملاقات ته نشي کولی نو رهایی به څنګه کې او ډېره زبردست دي سره خبره چې ډرامه کوي ما دې ته تیر کال دا ویلیو سپیکر ته مې مشوره ورکړې وه چې بھائی تاسو کوئ مهم چلوئ څه کوئ هغه کوئ خو دلته وروره ما آډیټر جنرل ته لیټر کړی هغه زما آډیټ منظور شو پېښور نه ما ورته چې دې کې 2 کاله مال تاسو دې ځینې شروع کړئ زما دا ذمہداري ده زه پبلک نماینده یم زه پبلک ته جواب ته یم بیا موږ مشران دلته عجیبه نظام لګېدلی یعنی نظام دا دی چې زه به جواب دیم خپل لیډرشپ ته او زما پبلک به ماته جواب دی یو دې کې پارټیانو ته ډېر زیات نقصان رسي زه عوامو ته چې خدای نه پس جواب دیم هغې نه پس مونږ ته وکړي تاسو ګورئ چې یو جمهوري سطح باندې مونږ له دا شیونه پکې تاسو د ارباب صاحب خبرې واورېدې یعنې بنیادي طور باندې خبره دا چې ګورنر د وفاق نماینده دی یو آئیني پوسټ باندې دی هغې باوجود چې کوم دی هغه د وفاق خلاف پروګرامونو کې کانفرنسونو کې سیمینارز کې شرکت کوي نو هغې دا خبره وکړه چې تاسو د دې حوالې سره د ګورنر نه د هغې موقف واخلئ چې هغه څه وایي